نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار رب جمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د سیرت په باب کې بیان شروع کړو نو ان شاء الله تعالی که الله موږ تاسو له ژوند را نصیب کو دا 127 جمعه به ان شاء الله د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه سیرت بیان کو تاسو ته ما ته لسمه هجری پوری د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړو وس امدغه لسمه هجری اکثر خبرې د نبی صلی الله علیه وسلم بیان تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات بیان کړو دو جمعې لګاتار تاسو ته ما معجزات بیان کړل دا جمعه کا خیر زندگی و د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه د دنیا نه سفر ان شاء الله تعالی تقریبا 2-3 جمعه کې بعد نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه د دنیا نه سفر بیان شي دا خبره مشهوره ده نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړلو نو په هغه ټیم باندې نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه معجزات ښکارش معجزات د نبی صلی الله علیه وسلم دا چې کاهنانو با خبرونه ورکول هغه وخت د زمانه چې کوم علماو که يهودو که نصاراو نور کاهنان چې کوم ماهرینو کهانت باندې علم حاصل وو هغه با دا خبرونه ورکول چې یو هستی خاتم النبیین دنیا ته راتلو والده نو هغه خبره په ابتدا کې ټول ښکارش نبی صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف راوړو نو 63 سال زندگی نبی صلی الله علیه وسلم په دنیا کې زندگی تیر کړه 63 سال سلور ورځې سلور غنټې نبی صلی الله علیه وسلم په دنیا کې زندگی تیر کړه نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه تشریف وړلو سفر یې کوو آخرت ته نو په خپل باندې نبی صلی الله علیه وسلم د لسمه هجری باندې سو خبر ښکارا کړي ا خبرې دادي تاسو ته تیر شوی یو 3 جمعې وړاندې ما دا ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع په خطبه کې دا یو پیغام ښکارک چې زمانه د حج مناسک د حج ارکان څومره دي دا زده کوي ځکه بیا د ورسته خودلو ولا تاسو ته زمانه ما سوا بل څوک نشتا و زمانه د حج ارکان د حج رکنونه د حج علم د زده کوي معنا یو دې خبره ته اشاره وا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا اخرنه حج
نبی صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره وکړه چې د دې نه پس د ما نه پس د کولو والا څوک تاسو ته نشته. دویمه خبره، نبی صلی الله علیه وسلم تاسو ته ما اخري خطبه کې دا بیان کړو چې کله اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا، دا آیات مبارکه چې کله نازل اخرنی آیات مبارکه د قران کریم دی. چې کله دا نازل شو نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه په جړاش، صحابه خوشاله، ابوبکر خپو. چاته تاسو کو سیب ولی تجاړي و کله چې دین مکمل شي نو د الله د رسول او د نبی دنیا کې زندگی ختم شي نو زمونږ نه محبوب جانان روان دی د دنیا نه. نبی صلی الله علیه وسلم ته دا بیان ورسید د ابوبکر چې یو بوډا دی داسې وای، صحابه نبی صلی الله علیه وسلم ته ټیک وای. نو دا خبره چې کله ښکاره شوه نو په دې دوران کې ابوبکر دا نبی صلی الله علیه وسلم د ابوبکر تصدیق وکړو. نو چې کله تصدیق وکړو نو صحابه ټول خپش. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم دا تصدیق چې د دنیا نه رخصتي ده په 13 هجری باندې. نور ډیر ځګونه کې نبی صلی الله علیه وسلم دا بیانات کړی دي. نو 10 هجری ربیع الاول 12 باندې بالاتفاق د علماء قول له چې نبی صلی الله علیه وسلم په 12 ربیع الاول د دنیا نه تشریف وړی دی. او په دې خبره بالاتفاق ته چې نبی صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی د ډیرو ګڼو علماء رایه ده چې دا په 9 ربیع الاول دنیا ته تشریف راوړی دی. خبرې کو نبی صلی الله علیه وسلم با چې کله د اخرنی حج ارکان ختم شو، نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته تشریف ویوړلو. نو د سفر میاش شروع شوه. د سفر په میاش باندې په آخرنی هفته کې نبی صلی الله علیه وسلم بیمار شو. خو د دې بیماری نه مخکې د سفر په دې میاش کې نبی صلی الله علیه وسلم به ډېر زیات جنت البقیع ته تو. صحابه چې څومره شهیدان شوي جنت البقیع کې دفنو، هغوی له ملاقات لتو. او بار بار با احد غر کې صحابه شهیدانو، هغوی له به ډېر زیات تو. د احد غر ته څو پیرې تشریف ویوړلو. نبی صلی الله علیه وسلم با اکثر کله په جنت البقیع کې مقبره ده او کله به د احد غر شهداو لتو. او په آخرنی پیره باندې نبی صلی الله علیه وسلم د جنت البقیع د صحابه جنازه وکړه. په مقبره کې دفن صحابه دعاګانې ولې ډېرې وغوښتلې. چې دعاګانې ولې ډېرې وغوښتلې، نبی صلی الله علیه وسلم دې هفته کې بیمار شو. نو چې بیمار شو د الله رسول په دې سر باندې هلکا در رال. نو چې کله په هلکا در رالو نبی صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړو. نو په دې دوران کې حضرت عائشه امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها د باندې هم دردو. حضرت عائشه امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې زما په دې سر باندې هلکا درد دی.
وانا رأسی بعلم الفاظ داسې دي وا کربا وانا رأسی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی عائشه امهات المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها زما په سر باندې هم درد دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم با د بیبیانو سره خوش طبیعتی کوله او داغه خوش طبیعتی داسې وه د صحابو سره به هم خوش طبیعتی کوله. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د بیبیانو سره به خوش طبیعتی کوله نو د حضرت عایشه امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها سره دلته کې خوش طبیعتی وکړله په سر باندې درد. نو حضرت عایشه امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها ته وی عایشه ستا دا سر در بخشي خو زما د سر در دا نه ښه کېدو واله دی. یوه دویمه خبره دا ده چې عایشې که چیرې ته مړه شوې نو زه به در باندې جنازه وکم، دفن به دې کم، دعاګانې به درله وغواړم. نو حضرت عایشه امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل و یا رسول الله مبارک ته خو دا غواړې چې زه مړه شم. هغه هم خوش طبیعته و، نبی صلی الله علیه وسلم سره به خوش طبیعتي خبرې کولې. وایي ته خو دا غواړې چې زه مړه شم، که زه مړه شم نو مازدیګر به دې بیا مازدیګر ماښامه پورې به دې بله بیبي راوستي. نو حضرت عایشه امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته دا الفاظ وی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی عایشه ستا د سر دا خوږوالی دا به ښه شي خو زما د سر در چې کوم دی دا نه ښه کېدو واله دی. په دې دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه په سر باندې به در زیات شو. خو حضرت مؤمنه رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم ډېر د اعتدال واله، اعتدال د عدل والو. په بیماری کې سخت بیمارو تکلیف ورته خو دومره د عدل او د انصاف والو چې په بیماری په حالات کې د 11 بیبیانې وې د هرې بیبي به د خپلې ورځې لمبر و او د هرې بیبي د خپلې د شپې لمبر و. نبی صلی الله علیه وسلم به په دې بیماری کې په دې تکالیفو کې هغه بیبیانو ته خپل لمبر ورکولو. په دې دوران کې حضرت مؤمنه رضی الله تعالی عنها د دې لمبر و. 11 بیبیانو کې د دې لمبر دی. نو خو په دې دوران کې تشریف راوړی نبی صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشه امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها کو دغه ته حجرې ته. نو چې کله دا تکلیف زیات شو صحابه فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه چې تکلیف زیات شو خدا داسې تکلیف و چې د یو عبدالله ابن مسعود صاحب وایي چې زمونږ د یو کس بخار د یو کس بیماری د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه د دو قسمو بیماریانو تکلیف وته. بخار ډیر زیات وای ما ورته لاس ولګېد نبی صلی الله علیه وسلم د تندې مبارکه ته. وای ما نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې یا رسول الله مبارک تاسو ته خو دومره زیات تکلیف ته تاسو دا بدن ډیر زیات ګرم دی. وای نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یا عبدالله ابن مسعود صاحب ما تکلیف داسې دی ستاسو چې 2 کسان بیمار شي او زما د یو کس د ستاسو د 2 کسانو بیماری ما ته د یو کس بیماری ده. تکلیف سخت
چې تکلیف سختو نو په دې دوران کې د منځونو حالاتو ماسخوتنی ټیم دی صحابه تشریف فرما دي نو ماسخوتن ټیم دی صحابه تشریف فرما دي د مونځ په انتظار دي نبی صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها را اغوستله او ورته وی فرمایل ویا عائشه ابو بکر ته لاول صحابه ته وی ابو بکر صحابه ته چې ما باندې وبر واچوي سپنځه شپږ پیری نبی صلی الله علیه وسلم باندې صحابه باور واچولې خطبه کمیدنه ویا عائشه ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته وایا چې د خلکو ته جمع ورکي دې کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنه خلافت ته اشاره وا نو یو پیروي نو حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها دا سوچو وی نبی صلی الله علیه وسلم مبارکت تکلیف زیات ته کچری نبی صلی الله علیه وسلم په دې دوران کې رخصت د دنیا نه نو بیا به خلک وی چې یاره ابو بکر رضی الله تعالی عنه سپیرو د دنیا دې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف فرماش دا غي خپل سوچ دو نو حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها ته وی یو پیرانو حضرت عائشہ ام المؤمنین وته یا رسول الله مبارک و زما عرض درخواست ده چې تاسو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وای چې آغا جمع ورکی دې دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم وته فرمایل یا عائشه ابو بکر ته وایا چې جمع ورکی ذهن کې یو خبره یاد ساتئ ابو بکر رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې په منبر په مسله باندې ودرې په امامت ودرې نو دا امامت او په خپل ژوند کې ابو بکر رضی الله تعالی عنه په مسله ودرې نو دا د خلافت ته یو اشاره ده او یو د عظمت ته اشاره ده او په ټول دنیا انسانان یو طرف تکا ابو بکر رضی الله تعالی عنه بل طرف تکا ابو بکر رضی الله تعالی عنه د دین د پاره غټه قربانیاں ورکړي دي او بل دا ده حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره کم محبت تاسو ته مخکې ما ویلو مکه کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم په 40 صحابو کې صلیخت صحابو کې ابو بکر رضی الله تعالی عنه چې کله صلیخ صحابه برابر شو نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله مبارک کستاسو خو خی زدا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله په اوچت आवाज باندې نن په مکه کې ویم د خلکو ته دا خبر اخکار کوم نبی صلی الله علیه وسلم منک و ابو بکر نن صحابه کم دي لا په حال موعد الفاظ ابو بکر رضی الله تعالی عنه ټینګ نش لاړ په مکه کې حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه په اوچت आवाज باندې دا الفاظ استعمال کړه لا اله الا الله محمد رسول الله په صحابو کې اولنې صحابي د حضرت ابو بکر چې د دین د پاره صحوال خړلې د مکه خلکو را ونیو او حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه دومره وال چې بیهوش نور قربانیانی د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې کله بیا دا ابو بکر رضی الله تعالی عنه چې کله په اوش کې رال نو اولنې الفاظ د خلاص شې دي اولنې الفاظ وای نبی صلی الله علیه وسلم څنګه دی دا الفاظ د ابو بکر رضی الله تعالی عنه دي
مور ورته الوا پخ کړې وه، الوا ته الوا یې پرېښوسته. وایي د نبي صلی الله علیه وسلم حالات راته بیان کوي. مور ورته وی بچی دا الوا اخوره. نو مور ته وایي ویا مورې وایي د الوا له به خوله وینسم چې نبي صلی الله علیه وسلم حالات راته بیان شوي نه. نبی صلی الله علیه وسلم چې واقعه ډېره اوږده ده، نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدو، نبی صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایي؟ و یا رسول الله مبارک ستا په لیدو باندې زما ټول تکالیف الله ختم کړو، دردونه ختم شو. صحابو کې اولنې صحابیات حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ده. الله رب العزت دا اعزاز هغې له ورکړی. په بوډاګانو کې په مشرانو کې اولنې صحابي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه دی. په الکانو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی. په غلامانو کې زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دی. خو نبی صلی الله علیه وسلم محبوب حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه دی. نبی صلی الله علیه وسلم د هغه صحابه حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت رضی الله تعالی عنهما نن خلق د هغې ګستاخیانې کوي. نن چې کوم دی د خلق په هغې پسې کنزل کوي. دا بعضې فرقې چې کوم دی او دا د نبی صلی الله علیه وسلم اولني صحابه دي او د الله د دین دپاره زیاتې قربانیانې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورکړې ده. نبی صلی الله علیه وسلم ته حضرت عائشہ ام المؤمنین و یا رسول الله مبارک هغه د زړه نه ډېر زیات نرم دی، بې انتها نرم دی. که ستاسو خوښئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته حکم وکئ هغه به دا جمع ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته بار بار دا درخواست وکړ وایي عایشې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته ووایه چې جمع ورکړي. بیا ورته حضرت عائشہ امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته وویل دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور ده. وایي حضرت حفصه وایي ته نبی صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جمع ورکړي. نو په دې دوران کې حضرت حفصه راله نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي و یا رسول الله مبارک وایي که ستاسو خوښئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به جمع ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم بیا نو ته پقار شي. زه تاسو ته دا ویم چې نبی حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د جمع ورکړي. چې پقار شو او ورته دا الفاظ وایي تاسو هغه ښځې یئ چې د حضرت یوسف علیه السلام د زمانې چې کومې ښځې مکر وایي تاسو هغه ما سره کوئ. زه راته دا حکم کوم چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه جمع ورکړي. نبی صلی الله صحابه ټول په انتظار ناست دي. تقریبا زه دا به ووایم چې نیمه شپه به وه. څو پیرې سوال جواب رال نبی صلی الله علیه وسلم څنګه دی؟ سوال جواب رال. نبی صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې کله په اوش کې رال وایي صحابه ناست دي جمع شوي ده. نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله جمع نه ده شوي. وی ښه. نبی صلی الله علیه وسلم به په ما باندې اوبه راواړوئ. چې کله به پې اوبه واړولې بیا به 3 پیرې پې اوبه واړولې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه پسې جمع سوال جواب رالو یا ابوبکر تاسو جمع ورکړي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کله جمع ته مخکې کېدو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا اطلاع راله وایي انصار یا رسول الله مبارک خفه دي او تاسو ته ناست دي. جاړي انصار تاسو پسې جاړي چې نبی صلی الله علیه وسلم بیمار دی او موږ د ډېرې مودې نه ونه ګټو.
نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل سو اوبه وې سو ومشکه اوبه وې وایي ګوتې پکې چا نه دي والي وایي دا اوبه راوړئ چې هغه اوبې ولله راوړې وې هغې پې واړولې نبی صلی الله علیه وسلم د مبارکه نه د اتبه لږه ښکته شو حضرت علی رضی الله تعالی عنه بل صحابي دی دی وراله نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه دا نبی صلی الله علیه وسلم دواړه لاسونه د یو او د بل په دې غوا باندې واچول نبی صلی الله علیه وسلم یې بوتو صحابي فرمایي وای نبی صلی الله علیه وسلم چې مونږ مدینه مسجد نبوي ته بوتو نو په دې لاره باندې د دې ګوتو دا کرښې جوړې شي خو ذهن کې یو خبره یاد ساتئ چې نبی صلی الله علیه وسلم په سختو حالاتو کې په سخته بیمارۍ کې مونږ نه دی پرېښی په مونږ او تاسو باندې معمولي غونډه کې تکلیف راشي بیا مونځ ته مړه ماتئ عزتمندو صحابو په سختو بیماریانو کې مونږ نه دی پرېښی عبدالله بن مکتوب صاحب دی رضی الله تعالی عنه په سترګو نابینا و نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله مبارک چې سخته دون دی او باران وي زه د مسجد نبوي ته جمع له راتلی نه شم نو که ستاسو خوښئ نو زه به دا مونځ په کور کې کوم نبی صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایي وای تاسو وای د دې مسجد نه کور ته پړی وتړه او دا پړی نیسو په دې پړی په حالات باندې ځان مسجد ته رارسوه جمع به نه پرېږدې ما په دې کې سوچ کوو احادیث هم نقل لی خو یقین په الله تاسو وکئ چې دا انسان الله رب العزت ته رسی قربت من الله الله ته نزدېکت حاصلی دا ګورئ مونځ دی عبادات مونځ کم سړی چې د مونځ پابندي کوي په ده باندې به د دنیا یو تکلیف نه کم سړی چې د مونځ پابندي کوي په ده باندې به د دنیا یو مصیبت نه کله به چې صحابو ته مصیبت راوچت نو ډایرکټ په مونځ ته متوجه شول تاسو به اورېدلي چې صحابو د مونځ داسې پابندي کړې ده صحابي فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ما وګتلو چې دا د ګوتو مبارکه وې په دې لاره باندې کرښې جوړې کړې دا خپې مبارکه دا پنجې راخوستلې دومره سخت تکلیف نبی صلی الله علیه وسلم ته او نبی صلی الله علیه وسلم د مونځ پابندي وکړله په ټوله زندګۍ کې علما لیکي 18 منځونه به معی اختلاف 18 منځونه د نبی صلی الله علیه وسلم بغیر د جمع شوي دي تقریبا 18 منځونه چې په سختو حالاتو کې حالت جنگ کې یو ځل په هغه جنگ کې چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله نبی صلی الله علیه وسلم ترا یا رسول الله مبارک موږ نماز قضا شو نبی صلی الله علیه وسلم وته فرمایل وای زما منظم د قضا شوه دی وای دې کافرانو د لاس زموږ منځونه خراب شول نو د منځونه دومره سخته پابندي کړې ده انصار ورته ناستې په مدینه کې په مسجد کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا اطلاع رااله نبی صلی الله علیه وسلم چې جمع ته راووته نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د خی طرف ته دی نبی صلی الله علیه وسلم جمع ورکوي کمزور اواز سره الله اکبر کوي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه خلکو ته دا الله اکبر او سمع الله لمن حمده دا په اوچته اواز وایي
خو نبی صلی الله علیه وسلم دواړه ابوبکر رضی الله تعالی عنه مخکې ولاړې نبی صلی الله علیه وسلم جمع ورکوي امت لا صحابو ته جمع ورکړه. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله جمع ورکړه نو انصار ناست نبی صلی الله علیه وسلم د لاسونو مبارکونه ونیو منبر ته وخیجو. نو منبر ته چې نبی صلی الله علیه وسلم وخیجو نبی صلی الله علیه وسلم انصارو ته یو څو خبرې کړې دي یو څو اعلانات نبی صلی الله علیه وسلم دا وکړل. اولنې اعلان یې دا د مسجد النبوي ته خلکو به د کورونو نه یو کېړکۍ غونته کې راویستلې وي هغې ته به خلک په لنډ باندې جومات ته مونځ ته رانوتل. نبی صلی الله علیه وسلم دا اعلان اولنی وکړ وایي صرف د ابوبکر رضی الله تعالی عنه به کېړکۍ مسجد ته کولاوي او نور به هر سړی خپلې کېړکۍ بندې کوي. علما لیکي چې د دې خبرې نه هم حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه خلافت ته اشاره وه چې دا به ستاسو خلیفی او ځکه دا به تاسو له امامت درکوي او خلیفه به هغه سړی جوړیږي چې هغه د امامت په علم باندې پوهیږي. باچا به هغه سړی جوړیږي چې هغه په علم باندې پہچانی د الله د دین په علم باندې پہچانی هغه سړی به باچا جوړیږي. نور څه خبرې دي د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکات د څه اعلانات ته انصارو ته اعلانات کوي څه ډېرې خبرې دي ان شاء الله تعالی. اوس ټایم نشته آینده جمعه که خیر زندگی تاسو ته بیا دا بیانوم او الله رب العزت ما تاسو له د اعمال کولو توفیق را نصیب کړي او الله رب العزت موږ او تاسو له د نبی صلی الله علیه وسلم د اتباع زندگی را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.